یو صحابي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه سوال وکړو یا رسول الله ايكون المؤمن جبانا یو ایماندار سره بوزدل کیدی شي وای نعم او کیدی شي مسلمان هم دی لکه بوزدل هم دی بیا هغه ته بوز کوي ايكون المؤمن بخيلا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایماندار سره ایمان نه بخیل جوړیدي شي قال نعم کله یو سره مسلمان هم یو د بخل صفات هم بکی دریمه مرتبه کې هغه سره ته پوښتنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ايكون المؤمن كذابا یو مسلمان سره ایمان نه دروغجن هم کېدی شي قال لا مؤمن سره دروغجن نشي کېدی ایمان او دروغ نشي سره جمع کېدی چې دی په صحیح معنی کې ایماندار دي نه دی په دروغ نه وي دومره منحوسه ګناه یو سړي دروغ لا ویلي هم نه دي نبی علیه الصلاة والسلام وی المرء يكذب یو سړي دروغجن وی هغه دروغ وی ويتحرى الكذب دروغ لا ویلي نه دي خو مخکې نه په دې زړه زړه کې منسوبې جوړي فلاني سړي ته به دروغ وایي ځان به خلاص کړي فلانی سے کہ بدروغ و انسان بخلاص کی فلانی سے کہ بدروغ و انسان بخلاص کی لا ویلی نه دي خود خپل ځان د خلاصي لپاره په دې زړه کې د دروغو منسوبې جوړي نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې دغه سره چې دروغ موي او په مستقبل کې د دروغو منسوبې جوړي د دې دروغ دومره لوی نحوست دي حتى يكتب عند الله كذابا د الله پاک په رجستر کې په لوح محفوظ کې ولیکل شي فلانی د فلانی زوی سخت دروغجن دی سرټیفیکټ ورکړي شي نعوذ بالله نو دروغ دا د جبی ګناه ده او څومره زیات نحوستونه راغلي دي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وي إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به كم مسلمان چې دخلينا دروغ را اخکل نو د دروغ دراوتو سره د خلینا شي بدبو او دا چې یسخا براس راوزی چې کومه فرشته الله پاک د سره د نگرانی لپاره لګولې ده هغه تینا لري لاړ شي د یو میلیون تینا لري لاړ شي من نتن ما جاء به د وجه کومه بدبوئی چې د دروغ بوجبانی د خلینا راوته